ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، نن یوې خاصې وظیفې سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. وظیفه د سورة کوثر د مسلمانانو چې دا ډیره بهترینه وظیفه ده او د مازدیګر د لمونځ نه پس ده. لهذا کوم انسان چې د مازدیګر د لمونځ نه پس دا د سورة کوثر وظیفه وکړي، الله جل شانه نه چې دا انسان څه غواړي هغه ورته الله جل شانه ورکوي، او چې څه دعا غواړي، څه حاجت وي، څه مسله وي، نو الله تعالی به انشاءالله دا ټولې مسلې پوره کړي. او سورة کوثر الله جل شانه نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او ډیر زیات طاقتور سورت دی محترم. او صرف د مازدیګر د لمونځ نه پس 11 سپیرې په دې طریقه باندې ووایي، الله جل شانه نه چې څه غواړي تاسو ته ومیلاویږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، وروڼو، خویندو او هغه مسافرو کوم چې بهر وطنونو کې ژوند تیروي، الله تعالی دې د هغې مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي، تمامې مسلې دې الله تعالی دوی ختمې کړي، تمام آفتونه، مصیبتونه، تکلیفونه دې الله تعالی دوی ختم کړي. یا ستاسو دغه مسافر دی کوم چې زما د اواز اوري او کوم ځای کې دغه مسافر دی، الله تعالی دې خوشحاله کړي. او هغه نوجوانان چې نکاحګانې نه دي شوي، الله تعالی دې نکاحګانې ورکړي، ښکلې بیبیانې دې ورکړي، الله تعالی دې ورته خپل محبتونه ورکړي. یا هغه تورسرې زنانه چې اوسه پورې ودونه نه دي شوي، الله تعالی دې ورته ښکلې، خوبصورته، باصیرته، نیک هلکان ورکړي چې د دوی د زړه او د خولې وي. محترمو، موږ دعاګانې تاسو ته کوو خاص د الله تعالی دپاره، ختمونه ورته کوو خاص د الله تعالی دپاره. الحمدلله روزانه د مسافرو دپاره ختم زه کومه او بیا پکې ټول مسلمانان دعا دپاره یادومه. کوم چې زما د اواز اوري، زما د وظیفې ګوري، دوی ته خصوصي دعاګانې کوم چې الله تعالی دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي. او دا بغیر د لالچه ورته زه کوم، بغیر د څه منافع ورته کوم محترمو، او الله تعالی به ضرور قبلوي، ځکه د الله تعالی خزانې ډېرې وسیع دي، فراخه دي، او ټول مخلوق لکو الله تعالی ورکړي، بیا هم په هغې کې کمی نه راځي. محترمو، نن چې کومه وظیفه د سورة کوثر ده، دا په 13مه سپاره کې یو وړوکی شان صورت دی او انتهایی اثرناک صورت دی. او کوثر چې دی محترمو، نو دا د قیامت په ورځ به الله تعالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته یو حوض کوثر ورکړي چې هغه به دومره غټې محترمو چې ټول امت ته به د هغې نه اوبه ورکړی کېږي. هغه امت کم امت چې د دواړو جهانو سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ژوند تیری، هر طریقه په ژوند کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ژوندی کوي، دغه انسان ته به حوض کوثر ومیلاویږي. دا حوض کوثر اوبه داسې خوږې دي محترمو، شاتو نه سیوا خوږې دي، پایو نه زیاتې سپینې دي، دغه رنګه د اوبو نه ډېرې صفا دي. دا چې کوم انسان د اوبه وڅښي، دا به د جنته پورې نه تږی کېږي، او د قیامت د ورځې سخته انور ځمکه به راتمبي وي. محترمو، ډېره سخته ورځ ده، نو دا وظیفه چې څوک کوي، الله تعالی به هغه ته هم دغه اوبه ورکوي. بله دا چې کومه څوک دا وظیفه د مازدیګر د لمونځ نه پس وکړي، هغه چې د الله تعالی نه څه غواړي هغه به ورته الله تعالی ورکوي. دا وظیفه ډېره زیاته مختصره ده محترمو، ستاسو د زندګۍ تمام سهولیتونه به الله تعالی درکړي او تمام پریشانۍ به الله تعالی جر نه ختمې کړي. د دې وظیفې محترمو 2 غټې فایدې دي. یو فایده یې دا ده، د دې وظیفې نه پس چې کومه دعا تاسو غواړئ، الله تعالی به هغه انشاءالله په خپل فضل، په خپل کرم، احسان سره پوره کوي. او دویمه فایده یې دا ده محترم مسلمانانو، چې انسان چې دا وظیفه وکړي، هغه به د دولت د پیسو کمی نه محسوسوي انشاءالله. ده ته به الله تعالی رزق حسنه ورکوي، رزق فراخ به ورته ورکوي انشاءالله، ځکه دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. وظیفه دا د محترم مسلمانانو د مازدیګر د لمونځ نه پس چې تاسو د مازدیګر لمونځ وکئ، د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ، قبلې ته مخ وي، او تاسو محترمو 11 سپیرې درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې موږ لمونځ کې وایو.
د هغې نه پس به تاسو 11 پیرې سورة کوثر قرآن کې چې کوم صورت دی دا به تاسو 11 پیرې ووایئ او وروسته به ته بیا محترمو 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. بیا چې ستاسو کوم مقصد وي کومه پریشاني وي نو هغه دعا دپاره به لاس اوچت کئ او دعا نه مخکې 2 پیرې درود شریف وروسته 2 پیرې درود شریف. بیا چې دعا غړی محترمو ډېره په عاجزۍ سره دعا وغواړئ چې مالک الله ډېرې وظیفې مې وکړې ډېرې دعاګانې مې وکړې الله تی نه قبلې الله څه وجه به وي خو زما د ګناهونو د وجې یې الله زما خپلو ګناهونو نه توبه ویستله الله کو ستا د امتحاناتو د وجې نه الله ما په خپلو امتحاناتو کې فاس کړي الله کو د ازمیښونو د وجې نه زما دعاګانې او وظیفې نه قبلېږي الله ازمیښونو کې ما ته بری راکړي الله کو زما د درجاتو د وجې نه الله تعالی زما درجات هم اوچت کړي او که څه مصلحت د وجې نه نو الله زه انتظار کوم الله ته زما د باره دې وظیفه کې برکت واچي زما د پاره دې وظیفه کې حکمت واچي الله او دې وظیفې د برکته زما د حاجت پوره کړي الله ته مشکل کشا ربي بل څوک نشته دی الله ته حاجت روا ربي الله بل څوک حاجت روا نشته دی الله ته کن فیکون ذات الله زما د حاجت ته چې یو فیر ستا د سړه کن فیکون ویلی شي الله زما د حاجت ته وجود ورکړي ته الله الله ستا هیڅ هم نه کېږي الله ستا خزانې هم پې نه کمیږي ستا ذات هم پې مالک الله د هغه په طاقت کې نور طاقت نه سیوا کېږي نه کمی راځي الله نو زما د حاجت پوره کړي زما دا مسله ختمه کړي ډېر عاجزۍ سره دغه رنګې دعا وغواړئ انشاءالله چې الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي ورسره ستاسو پریشاني ختمه کړي یو ورځ یې وکئ 2 وکئ 3 وکئ مسلسل یو څو مازدیګره انشاءالله دغه طریقې سره دا دعا وغواړئ خو شرط پکې دا وکئ چې سترګو نه اوښکې لاړې شي کم از کم 2-3 اوښکې لاړې شي محترمو یا د جړا شکل پکې انسان ساس کې لکه داسې د جړا شان شپېخې شان کوي او الله تعالی نه غواړي الله تعالی بیا په دې انسان باندې محترم رحم کوي الله تعالی په احسان کوي انشاءالله چې دا 2-3-4-5 مازدیګره وکئ تاسو ته پخپله محسوس شي چې الله تعالی زموږ دعا قبوله کړه نو وظیفه اسانه هم ده او ډېره زیاته فایدهمنه ده محترمو الله دې ورسره ستاسو حاجتونه پوره کړي ستاسو مسلې دې ورسره الله تعالی ختمې کړي ستاسو ناممکنې مسلې دې ورسره الله تعالی ختمې کړي تاسو ما ته دعاګانې کوئ د الله د رضا دپاره زه تاسو ته د الله د رضا دپاره دعاګانې کوم محترمو انشاءالله بله ویډیو کې ملاقات کېږي زموږ ویډیوګانې ګورئ د الله د رضا دپاره موږ تاسو ته ډېرو دعاګانې کوو الله تعالی به ضرور قبلي یو ورځ به داسې راشي چې د دې دعاګانو اثر به الله تعالی ښکاره کړي الله جل شانه هم خوشحاله ساته الله مو کامیاب ساته الله یې ستاسو د زړه حاجتونه پوره کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته